پښتون ولې خوار ده، موږ پښتنو چې ولې دا مصیبت ده، موږ پښتنو چې ولې دا عذاب شوري ده، ولې دا په موږ باندې ظلم زیاتی شوري ده، تر شورو راسي دا ولې موږ سره ظلم زیاتی کېږي، جبر شوري ده. د کوم حالات مو دي پښتونخوا کې، کوم خاورې چې تا په پښتنې خاورې چې یو سړی رچیک سي او دې پارټۍ چې یو مقام جوړ کړي، لا پښتنو چې یو مقام جوړ کړي، دا خلک نه غواړي، دا ادارې نه غواړي، دا هیڅوک هم نه غواړي چې تا پښتنې خاورې چې یو سړی رچیک سي او د هغې دلیري او هغې هر وخت پښو ول دو نه وکړي. کړي دي ورکر تباه سلی ده، ورکر مړ سلی ده، ورکر تباهي سلی ده، ورکر منډه ترړه والې ده، نور څه شی کړي دي دې لیډر. ټولو هغه پښتنو ته مخاطب یم چې څومره پښتانه دي چې موږ پښتانه چې دلته ورک کړل او پی ټي آی په الله کرم باندې پرشي وو د لیډرشپ ټولو او سیټ ته ورانه. نو دا شیر افضل خان تاسو هرې ضلع کې به ټول پښتانه کتلي وي چې څومره مشکلات په قدم پیش کېدل تاسو ته او شیر افضل خان ته، او تاسو په مخه دي. نن که زه ووینم شیر افضل خان چېرته هم چې جي هر سړی سیلفي ویډیو ورسره جوړوي او په هزارو په لاکو خلکو یې د مینوال دی او د سپورټ کوي او په ده باندې مین دي، زه هغه خلکو ته وایم چېرته وده یې، چېرته خوبونه کوئ، چېرته تاسو لاسو کې موبایل نشته، چېرته تاسو لاسو کې ټیک ټاک نسته، تاسو لاسو چې فیسبوک نسته، تاسو لاسو چې موبایل نسته چې کله شیر افضل سره د ټیک ټاک یا ویډیو ستا مینه خوښ سته خو د ده سپورټ مینه تا سره نشته. شیر افضل خان بار بار وایي چې ما لیډر صرف عمران خان دی، یو پلار نه منه بل چا، او زه وایم زه پی ټي آی ورکر یم، ته وایې بل یو وایي چې دا لیډرشپ ټول کمپرومایز و، تر اوسه پورې چې سوي دي چې څومره دي ټول کمپرومایز و، او دې لیډرشپ نه غوښتله چې شیر افضل خان یې دغې ته راوستی وي او په قدم په قدم یې دته کډې کیندلې او غارونه ورته کیندل او پښې یې وهلې. خو په دې باندې موږ ټول خاموش وو. موږ پښتانه ګوره دا چوک و، موږ پښتنو خاورې نه و که نه، موږ پښتنو خاورې عزت په جوړو که نه، موږ پښتنې پوره دنیا چې یو نام پې جوړو که نه. پښتون سړی چې وي، پښتون مشر چې وي چې چیک سي هغه مخې ته چوک پرېږدوي. تاسو نه زه تپوس کوم نن تاریخه پورې چې څومره پښتانه را اوچت شوي دي، موږ مشران دي یا موږ لیډران دي چې څومره زاړه تیر وختو کې تیر شوي دي او په حقیقي معنی موږ نمایندګي یې کړې ده. آس چا پرې ایښي دي قسمه قسم. منظور پښتون ته چا بدرد نه وویل، منظور پښتون ته چا اسټبلیشمنټ خلک نه وویل، دلته نور چې د سره څومره یاران دي ملګري دي دا ټول مشران په جیلو چاو دکې وایي کیسونه کوي او راځي بیا جلسې کوي، دې ته چا بدرد ولې نه ټولو ته وویل، هر سړي ته وویل. څومره خلک دي دلته چې یو مشر راچیک سي او خبره تا پر وکړي نو ولې دا خلک ته په خاورې پښتون مخ ته پرېږدوي نه پرېږدوي. نو پښتون ته ولې ودی، پښتون ته ولې دی چې تا بېغوري ده، ولې سوچ نه کوي، ولې د سپورټ ول نه کوي. تا ته زه دلته حیران یم چې ته خو ټیک ټاک ته محبت مینه خو ده سره شته خو ته دا یوز کوې ولې نه. دا خو یو پاور ده، دې ښکاره کړه لیډرشپ ته، دې ټول دنیا ته ښکاره کړه. نارې کوي شیر افضل خان چې په کومه ورځ وایي چې زه عمران خان سره نه یم، په هغه ورځ ټول بایکاټ وکړئ. اول بیا زه کوم ټول یې وکړئ پی ټي آی چې ووایي چې عمران خان نه منه، نو چې عمران خان نارې وایي چې ما لیډر صرف عمران خان دی، د نور څه پکې راغله چې دی په موږ باندې لیډران له موږ په سر باندې دی هغه جوړوي. پښتنو تاسو چې څومره پورې داسې لیډر راچیکسلی او د سربراهي کړي هغه څوک هم چېرته نه پرېږدوي، هغې پښې وهل کېږي او چې کله پورې هغې پښې وهل کېږي او تاسو دغسې استعمالیږئ او دا بار بار موږ پښتون ولې خوار ده، موږ پښتنو چې ولې دا مصیبت ده، موږ پښتنو چې ولې دا عذاب شوري ده، ولې دا په موږ باندې ظلم زیاتی شوري ده، تر شورو راسي دا ولې موږ سره ظلم زیاتی کېږي، جبر شوري ده. د کوم حالات مو دي پښتونخوا چې کوم راسې دي، یو نسل پوره تیر شو دا پښتنو حال بدل نشو او موږ دا دومره 35-40 سال خپل زندگی چر تیر کړه او موږ په دې حال پښتنو باندې حال سمېدو ونه لیده. دا وجه دا ده چې موږ پښتنو چې چېرته هم څوک مشر راچیکسلی ده بیا هغې ته موږ د ده پښې والې دي، هغې ته موږ کډه کیندلې ده، ولې چې موږ ته داسې یوه پالیسي جوړه کړي او دا پالیسي له وجې موږ پښتانه ټول تباه یو او ټول دې وجې نه موږ پښتنو سره ظلم زیاتی لګیا. ته یو سړي سره خو ودرېږه، یو سړي سره خو په کلکه ته هغې سپورټ وکړه، تا ته خو به دی پروپیګنډې جوړوي، هر قسم هغه به کوي، تا مشر به ټارګېټ کوي چې دې نه مخ واړېږي.
نو راسه ودرېږي چې تر چوره پورې دغسې تقسیم یو ما بار بار نارې وهلې دي قسم په خدای چې پښتنو یا مروتو سم سو الله تاسې حالات صحیح سي چې تر چوره پورې مو دا حال او تاسو مشر قدر نه کړی او مشر مو دغسې لاوارثه پرېښایي او دغسې مو خلکو ته ور پرېښایي او تاسو باوجود هغه چې استعمالېږو تر هغې پورې تاسو تقدیر بدلېدا ول نه ده کومه ګناه کړې ده شیر افضل خان زه دې لیډرشپ دې په ورکرو نه تپوس کوم کومه ګناه شیر افضل خان کړې ده شیر افضل خان خلاف یوه ویډیو روباسو چې پیله شیر افضل خان پارټۍ خلاف غږېدلی بیا به ول زه غلط ورته وایم شیر افضل خان چې چا پسې غږېدلی ده ول شیر افضل خان پسې هغه کس غږېدلی ده نو شیر افضل خان جواب ورکړی ده ګوره شیر افضل خان عادل راجا پسې مهدي پسې لګیا ده چې یوټیوب باندې د شیر افضل خان پسې شرونه پروپیګنډه کوي او ناسته لګیا ده هغه خو هغه پسې غږېږي د من چې پارټۍ لیډر ولې دی عادل راجا باندې درېږي ولې دا شیر افضل خان ټارګېټ کوي نو چې شیر افضل خان ټارګېټ کوي ورکر نه زه تپوس کوم هلته ته د پارټي پالیسي په نظر نه راتله هلته تا دماغ هوښیار نه کوله هلته ته په سترګو ړوند وې چې هلته کله شیر افضل خان پسې په ټي وي باندې یا په بل چیشي باندې ناس و او شیر افضل خان پسې خبره کوله ته هلته ورکره غلی وې ته هلته ذهن چار نه کوله ته هلته سوچ چې نه درتله چې شیر افضل خان خلاف چوک غږېږي دا پارټي پالیسي نه ده دا پارټي پالیسي خلاف نه غږېږي نو چې ته تپوس یې نه کوې زه یې نه کوم بل ورکر یې نه کوي نو آخر جواب خو به شیر افضل ورکوي که نه زه تاسو نه تپوس کوم چې تاسو خلاف چوک وغږېږي له ما خلاف چوک وغږېږي زه به جواب ورکوم که نه ته به جواب ورکوې که نه خو چې ته جواب ورکوې بیا شیر افضل خان ته ولې وایې چې ته جواب مه ورکوه تا شیر افضل خان سپورټ کړی دی چې کله شیر افضل خان خلاف دا خلک غږېدلي دي یو عادل راجا باندې دا ټول پارټۍ هغه خلک دي چې دلته ټول کمپرومایز دي څه شی کړي دي خان پاره تر اوسه پورې خو کړي دي ورکر تباسلی ده ورکر مړسلی ده ورکر تباهي سلی ده ورکر منډه ترړوالی ده نور څه شی کړي دي د لیډرشپ پوزیشن عہدو باندې دو ناستی په سینټ چې دو ناستی نور ال عہدو باندې دو ناستی شیر افضل خان سره خو وای بمبر دم نسته پارټۍ چې هیڅ شی نه دی و بیا ته ګیله شیر افضل خان نه چې شي کې ګیله خو هیڅ لیډرشپ نه وکړه کنه چې ورکر کوم حال ک تپوس والے نسته او تر اوسه پورې کومه پالیسي و دو خلکو او تر راجې نن استعمالېږي شیر افضل خان خلاف هغه ورکر ته سپورټ نه کوي شیر افضل خان په سوشل میډیا تا سره طاقت ته زه دا نه وایم چې ته شیر افضل خان سپورټ وکړه ته د شیر افضل خان عمران خان په وجه سپورټ وکړه ته د شیر افضل خان سپورټ وکړه عمران خان سمیت یې وکړه چې کله شیر افضل خان پارټۍ نه وځي له عمران خان نه بار سي بیا پسته راځه بیا په شیر افضل خان تنقید کوه دا نه غواړي چې تا په خاورې چې تا په پښتنې خاورې چې یو سړی رچیک سي او دې پارټۍ چې یو مقام جوړ کړي لا پښتنو چې یو مقام جوړ کړي دا خلک نه غواړي دا ادارې نه غواړي دا هیڅ حکم نه غواړي چې تا پښتنې خاورې چې یو سړی رچیک سي او د هغې دلیري او هغې هر وخت پښو ول دو نه وږي راسئ خدای رسول ته وګورئ پارټۍ پالیسي دا ورکر ته زه وایم چې تا پارټۍ پالیسي مخکې چېرته وه چې کله شیر افضل خان کومه قرباني کړې وه او کومه قرباني شیر افضل خان کوله هغه خلاف چې کله په ټي وي باندې خلکو خبرې کولې او بیا جواب چې شیر افضل خان ورکړ اوس ته راجې نن هغه ته پارټۍ پالیسي غلطه نه وایي او شیر افضل خان ته غلط وایي چې دا پارټۍ خلاف پالیسي خلاف کوي په هر حال ټولو پښتنو ته وایم چې भरपूर سپورټ یې وکړئ که چیرې غواړئ که شیر افضل خان دې چې هیڅ کمزوري نه راځي شیر افضل خان دا نه ده چې تاسو ته محتاج ده شیر افضل خان ته چې خدای په کوم عزت ورکړ یا چې کومه منډه ترړه پی ټي آی پاره ووله هغې ووله تاسو به اورېدلي چې ده وویل چې عمران خان راشي ما په ټولو ورکرو سره وعده ده چې زه به په نظر نه راځم نو چې دغسې خلک دغسې مشران تاسو موږ نه ټول په شا کېږي بیا به اخر پاته څه شی سي بیا موږ به دا حالي چې اوس موږ کوم په پښتونخوا چې ده مننه جه شکریه